انت كنت سويت. انت كنت سويت. تا کړی وو. تا کړی وو. د تېر وخت جمله ده خو ماضي بعید چې کوم دی، کوم چې ډېر وخت پکې تېر شوی یا لږ تېر شوی، خو چې ماضي بعید لکه د تېر وخت یعنې کړی وو. انت كنت سويت، تا کړی وو. You had done. انګلیش کې وایي you had done. اردو کې وایي تم نے کیا تھا. تم نے کیا تھا. او اوس کو دغه شان ته تر پرسن دپاره وایي کوم چې غایب کسي او د هغه خبره کې لکه دریم کس دپاره صحیح ده. یو حاضر دی، یو دغه دی د متکلم دی او یو غایب دی. و پاس پرسن، سیکر پرسن، تر پرسن. دا تر پرسن چې کوم دی، کوم چې غایب کسي د هغه متعلق خبره کوي چې هغه کوي. هو یسوي، هغې کوي. هو یسوي، هغې کوي. انګلیش کې وایي he does یا he is doing. دواړه ویلی شي. he does او یا he is doing. او کرتا ہے، او کرتا ہے. دا د حال او د مستقبل دواړو لپاره ویلی شي. بهرحال مستقبل کې ورسره با یو ځای کولی شي. مخکې به انشاءالله دا را روانو ویډیوګانو کې ټولې وایو. اوس کو دغه شان یو سړی وایي چې هغه به یې کوي که نه، هغه به یې کوي. هو راح یسوي، هو راح یسوي یعنې هغه به یې کوي. د راتلونکي وخت خبره ده. یو کار یو تر پرسن دپاره ته وایې که نه، غایب دپاره چې هغه به یې کوي. هو راح یسوي یا هو به یسوي. هو به یسوي یعنې هغه به یې کوي. هو به یسوي. he will do. انګلیش کې وایي he will do. اردو کې وایي او کریگا، هغه به یې کوي یعنې او کریگا. دا واحد دپاره دي ټولو. دا شان کو ته یو سړی یادوي چې هغه کړی دی، هغه کړی دی. هو سوه، دا داسې ویلی کېږي. هو سوه، هو سوه، هغه کړی دی. هغه یو کار کړی دی، مثلا کار یې ختم کړی دی. هو سوه. he has done. he has done. ماضي فقره ده که نه. لکه نږدې چې کوم کار شوی دی، لکه ماضي بعید نه، کوم چې نږدې شی. اس نے کیا یا اس نے کر لیا. he has done، اس نے کیا، اس نے کر لیا. او دغه شان چې د ماضي بعید یوه فقره وي، د تېر شوي وخت پکې ډېر تېر شوي، نو هغه ته داسې ویلی شي هو کانه سوه. هو هغه کانه لکه و، سوه کړی و. هو کانه سوه. هو کانه سوه، هغه کړی و. he had done. انګلیش کې وایي he had done. اردو کې اس نے کیا تھا. اس نے کیا تھا.